السلام علیکم، زه یم ډاکټر انعام الله خان. دا یو غوا ده، ډېر په مشکله باندې پاسي او هیسټري دا ده چې دا یو هفته دوه مخکې لنګه شوې ده. نو ستاسو ذهن ته څه راځي؟ ګوره یاد ساتئ، کله چې تاسو په غوا باندې خوراک کم کې په پریګننسي دوران کې، یعنې دا چې بلار به وي، دا چې لنګه شي نو एकदम په دې کې د کیلشیم لیول کم شي، دې ته هایپوکیلسیمیا وي او دا هایپوکیلسیمیا بیا ځي کیټوسیس طرف ته. کیټوسیس وی نیگیټیو انرژي بیلانس، یعنی ته د دې خوراک نشي پوره کولی، دې ته چې څومره ضرورت دی نو دا دننه اندروني چې کوم فیټس دي، کوم چربي ده، هغه خوراک شروع کړي. موږ چې په پښتو کې وایي ځان خوري، ځان خوړل شروع کړي نو دا کمزوري کېږي. هم د دې چې څونه نرو بیلانس دي، یعنی څونه پټي دي، هغه هم کمزوري کېږي، د دې وجود هم کمزوري کېږي. ټول زور لګي چې دله پی ورکم تاله دې کسله دله پی ورکم، خیر دی که زما وجود خراب شي، خیر دی که دا زمیندار په ما باندې خرچه نه کوي او اخره کې غوا ستاسو نه پرېوځي. ګوره د دې شي څاروي خصمانه کې تاسو د انرژي ډېر زیات خیال ساتئ، کیلشیم ورکوئ، پروټین ورکوئ، کاربوهایډریټس ورکوئ. دوران پریګننسي او د هغې نه بعد د لنګانه نه پس دا عمل چې دی که نه، دا د دې 5 نه واله د دې 2 میاشتو پورې دا ډېر زیات زر شروع کېږي. او چې یو ځل د غوا پرېوته ډاونر سینډروم شو نو بیا ډېر په مشکله باندې راپاسي. پر یاد ساتئ.